حاضرینو وی چې موسی علیه السلام په قوم باندې قحطسالي راغله، باران نه ورېدلو. موسی علیه السلام ټول قوم ته حکم وکړلو چې ای زما قومه، ای خلکو، راوځو چې په یو میدان باندې د الله نه دعا وغواړو، د بارانه لپاره د الله نه د حاجت دعا وغواړلو، یا همدارنګه استسقا مونځ وکړو. نو چې په دې ټیم کې ټول قوم د موسی علیه السلام راووتلو، د الله نه دعا غوښتله. موسی علیه السلام الله تعالی لاسونه اوچت کړل. نو چې کله موسی علیه السلام الله تعالی لاسونه اوچت کړل، په یو ځل سره باران ونه ورېدلو. همداشان دوباره بیا موسی علیه السلام الله تعالی لاسونه اوچت کړل، بیا هم باران ونه ورېدلو. د دې نه بعد په دریم ځل باندې موسی علیه السلام لاسونه اوچت کړو. الله ته فرمایي یا الله دا زما قوم دی، قحطسالي د ما په قوم باندې راغلی و، په مونږ باندې بارانونه ووروي. چې په دې ټیم کې الله ورته فرمایي ای موسی علیه السلام، د ستاسو دعا زه ځکه نه قبلم چې د تا په قوم کې یو کس دی چې په هغې کس کې یو ګناه موجوده و، چې کله هغه کس د دغې ډلې نه بیل شي، د هغې ډلې نه ووځي، د هغې نه بعد به چې کوم دی زه بیا د تاسو دعا قبلوم. نو په دې ټیم کې الله ته فرمایي موسی علیه السلام یا الله دا کومه ګناه یې کړې و؟ الله ورته فرمایي چې غلخوري یې کړې و، د دوی کسو په مابین کې شیطانۍ کوي، په دې کې دا ګناه موجوده و. موسی علیه السلام خپل قوم ته چې ای زما قومه، الله تبارک وتعالی باران نه وروي، په مونږ کې داسې یو څوک شته چې یو ګناه پکې موجوده و. چې موسی علیه السلام الله ته فرمایي یا الله دغه کس ما ته راوښوه چې دا څوک دی. چې الله ورته فرمایي ای موسی کلیم الله، دغه کس درته ځکه نه وښم چې هسې نه چېرته زه په چغلخورۍ کې رانه شم، ځکه چې زه خو خلک د چغلخورۍ نه منع کوم، او که تا ته کس وښم نو دا به یو قسم له شیطاني وګرځېږي، چغلخوري به وګرځېږي. نو دغې وجې نه چې کوم دی زه دا کس نشم وښودلی. بیا وی چې موسی علیه السلام الله ته لاسونه اوچت کړل، یا الله د ما په قوم باندې قحطسالي راغلی، باران ووروه. چې په دې ټیم کې د موسی علیه السلام په قوم باندې باران وورېدلو. موسی علیه السلام الله ته عرض کی یا الله مخکې د باران نه ورولو، دغه کس چې چا ګناه کړې وه دغه کس خو موجود و، بیا دې مونږ دغه سوال دی څه قبول کړو. چې الله ورته فرمایي چې دا سوال مې ځکه قبول کړلو چې دغې کس چې کوم دی په زړه کې ما ته توبه وښکله او ما ته یې عاجزي وکړله چې یا الله شرموه ما په دغې خلکو په مابین کې، یا الله ما دغې ګنې نه توبه وښکله او د تا عبادت وکوم، نو لہذا ځکه ما په تاسو باندې باران وورلو. نورونو چغلخوري یو کس ته وجې نه چې کوم دی په تمام قوم باندې الله تعالی باران نه ورولو. نن په معاشره کې وګوره څومره شیطانګر خلک موجود وي، د سحر به راوچت شي په دې نیت باندې چې یاره یو پیتاوي له لاړ شم، یو مارکیټ له لاړ شم، یو داسې ځای له لاړ شم چې دغه خلک سره چې کوم سره خفه خلک وي هغه سره نورم خفه کم، او چې کوم سره خوشحاله خلک وي چې هغه سره خفه کړلم.